زوایا بھئی علاقانو تاسو ما سلام دی سلام نه بعد دی چې سوځئ ما الله دې تاسو هم ښکلې ښکلې دینداره بیبیانې راکړي او زمانه سوځئ مو او زمانه سوځئ ما دا د الله تقدیر خبره ما له خدای راکړه او ځان له غور وکړئ هلکه لاسونه وبړه بابا تا ته د نوی ژوند ډېر ډېر مبارک شي خو تا چې د هلکانو له کومه طعنه ورکړله او تا چې د هلکانو له کوم پیغور ورکړو نو دا دې ښه کار ونه کړو دا پیغور به د دې هلکانو مور پلار ته ورکړی وی په دې هلکانو دا ظلم او زیاتې دا مور پلار کوي هلکانو ته مه وایه چې تاسو زما نه مه سوځئ او تاسو د هلکان غواړي چې موږ واده وکړو خو دا پیغور به د مور پلار له وله ورکړی وی چې زه بوډا سړی یم ما واده وکړو او تاسو ته په کور کې دا ځوانان ناست دي ښکته پورته کیږي دې ځوانانو له تاسو ودونه ول نه کوئ او هغه پلارانو ته به دې طعنه ورکړی وی او هغه پلارانو ته به دې پیغور ورکړی وی چې تا ته پیغلې جینکۍ په کور کې ناستې دي او ته پې 10 تولې او 15 تولې سونک دی دا تا نه څوک اخلي لږه اسانتیا وکړه ځکه زموږ په معاشره کې چې نوجوان واده نه کوي فاینانشلی ټیک نه دی پیسې ورسره نشته جب کې روپۍ نشته دې وجې نه واده نه کوي نو هغه والدینو ته به دې ویلی وی چې دې هلکانو ته ودونه وکئ او دا جینکۍ ورکئ او خلکو ته پې 10 تولې 15 تولې او 3 تولې 4 تولې پې مږدئ سونه په 3 لکه 80,000 روپۍ ده په 3 لکه 80,000 روپۍ به ستا دې لور له څه بل څه وکړي څه ژوند به یې ښایسته شي څه مخکې څه به وکړي نو بابا ډېر ډېر دې مبارک شه نوی ژوند دې مبارک شه او زما ستا په ځای به زه دغه والدینو ته پیغام ورکړم چې خپلو بچو له په وخت باندې نکاحونه وکړئ ګوره چې نکاح عام شي زنا به ختمه شي چې نکاح کې اسانتیا راشي زنا به ختمه شي او چې نکاح کې سختی نکاح عامه نه وي نکاح کیږي نه بیا به د زنا اړې پروموټ کیږي د زنا اړې به کولویږي نو زما هغه والدینو ته درخواست ده چې کوم والدین وایي چې یاره زما بچی په خپلو خپو ودرېږي بیا به واده کوو نو په خپلو خپو چې ودرېږي نو هغه غریب به تا د لاده او باده ایستی نو خپلو خپو ودرېدو ته یې مه پرېږدوه او دا بچی دې راونیسه او ویې دروه ستا دا بچی ولیدلی دی نو ویې دروه په خپلو خپو یې ودروه وی ودرېږه بچی اوس مضبوط شه